بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یو دا ویډیو سره شیر کوم او دا چې څوک هم ګوري نو دا شیر کوي خلکو ته. په دې کې بس تاسو هم فایده وي او د خلکو هم فایده وي او یو قسم ثواب هم درته ملاویږي. زه پرون صدر تاڼې ته تلم نو چې دننه لاړم او دننه وننوتم نو یو کس راته رینګ وکړو چې ته څه کوې صدر تاڼه کې؟ مې یاره زه خو ما خو کار دی وایي دغه نظام فارغه کوه وایي زه یو کار پسې وایي د الله د رضا دپاره. مې ټیک شو. هغه چې دا تاڼې نه میدان فارغه کړو 10-15 منټ کې فارغ شو چې لاړو هغې راته ګاډي کې خبره وکړه او خبره دا وه چې یو کس واده دی تقریبا نننۍ د اتوار ورځ ده نن دی او د نن نه یو 3-4 ورځې مخکې یو واقع شوې وه چې ملګرو ورته وایي چې موږ به ستا په دې کمره کې چې دا کم دغه جوړېږي دا بیډ د پاسه هغه دي چې هغه ډولۍ ورته وایي که څه وایي ورته هغه شیز جوړېږي نو هغه به درله موږ جوړ کړو چې څونه خرچه پرې راځي بس موږ 3 کسان یو موږ به وکړو. هغې د مخکې نه دا پلیننګ کړی و چې یاره دا به مونږ کوو. بس هغه هلک ورته ویلي چې بس ټیک ده ملګري دي بس ودي کي هغه ملګرو هغه ډولۍ سامان هغه هر څه اخیستي دي او بیا یې پکې ورته یو وړه غونده کیمره فټ کړې ده. نو چې لاړو هغه سړي ډېر ښه خلک وو. بس هغې وایي چې یاره مونږ د خپل عزت هم خیال ساتو د بل هم ساتو او دا شیز مونږ نه هایلایټ کوو. بس الله پاک مونږ باندې پردې راواچولې دا غټه خبره ده. په هغه 3 ملګرو کې بیا یو ملګري چېرته ضمیر راوچت شوی دی او ویلي چې یاره بھائی دا خو مونږ ډېر غلط کار کړی دی او دا خو ډېر د نقصان کار دی. نو هغه هلک ته ویلي دي. هغه هلک نشته اوس ورک دی هر ځای کې چې دی یا خپلو خپلوانو کې دی خو هغه د نرتوب کار کړی ډېر د عزت کار یې کړی دی او ولې د بې عزتۍ کار کړی خو بیا یې بس د عزت کار کړی دی. هغه ته ویلي چې یاره دا ډولۍ چې کوم ده دا کیمره ده او دا ته ورانه کړه. خو زه به هر حال هغې کې لږه غونده کې ویډیو هم شوي وه هر څه چې شوي هغه ټایم سره شوي وو. بس الله پاک خیر کوه ته. نو زه دې ملګرو ته یم چې ملګري نشته دې خلکو ته یم چې خدای او د رسول خاطر وکړئ. دا دونه ګران چیز نه دی کول خو یې کوئ مه ضرورت ورته نشته او که کوئ مه ستاسو شوقي نو دا دونه ګران نه دی. دا به یا په 15,000 یا به په 20,000 یا به په 10,000 دا دونه ګرانه خبره نه ده. نو مهرباني وکړئ چې دا چیزونه په خپله کوئ. یار دوست کمرو ته مدن نه کوئ کورونو ته مدن نه کوئ پردۍ ښځې کورونو ته مدن نه کوئ. دا خلک خچر لوچر دي دا بې غیرته خلک دي د دې نه په خپل عزت باندې کار شته او نه د بل په عزت باندې کار شته. نو مهرباني وکړئ زما دا ویډیو چې دا ټول په هر څه باندې وچلوئ چې دا خلک د دې نه ونیسي نور خلک نورو ته نقصان ونه رسي. الحمدلله دی بچ شو او الله دې دغه شان د دې خلکو دا ارادې چې کومې دا ناکامه کړي. زما دا ویډیو اوږدو مې نه خو دا شیر کړئ ښه کافي شیر کړئ.